زما یو شاګرد دی اوس هم ډاګی کې امام دی دا مموند دی وی زمونږ مموندو کې دقه شان د ماشومانو مدرسه وه په کې یو کابلي هلک او قرآن یاداو 14 که 13 سپاري یادې کړي وي د استاد نه سبق واغستو هغه د کېنه سبق یې وي په سبق کې په قرآن را پرېوته مړ شو کال پسې مور پلار رالو په دې ملک کې ګرځېدلي وو بیا اخر دا چې ممندو ته لاړو وي دلته هم د قرآن یو مدرسه شته چې لاړو هغه ټیم یې د دې ماشومانو استاد چې د جنازې له کمپنه تللی نه و هغه ماشومان ناستو سبق کې وي دا ابی بابا لاړو یو بس تکړه ماشومان راپاڅېدي بابا خیر راغی ښه کوئ دا شان مونږ یو بچی و افغانستان نه ما قرآن رالېږلو نور کله به هغه په کال کې یو پیره نیمه راغی دا اوس د کال د پاسه وخو شو کور ته نه دی راغلی مونږ سره غم دی چې مړ دی که غم دی هغې ماشومان راته وایي چې بابا دلته یو طالب مړ شوی دی یو کال کېږي خو نور خو مونږ ته پته نشته او مولوي صاحب به اوس راشي خبره وسره دې کې چې لږ تا تېر شو مولوي صاحب راغی هغه ماشومان ورته وایي چې دلته کې یو ابی بابا راغلي وي او هغوی دا شان یو خپل بچی ګوري دې کې مولوي صاحب راغی مولوي صاحب کمره کې کېناستو دا ابی بابا یې ورته بوتلو راشه درشه وشو مولوي صاحب یې چای اوبه وکړلو بیا ورته بابا څنګه راغلی یې یاره مولانا زمونږ یو بچی دی مونږ قرآن له رالېږلی وو نور کله به کال کې یو پیره دوه راغی دا پیره د کال د پاسه وخو شو رانغی د هغه معلومات کړو نو مونږ پاکستاني شناختي کارډ وایو او هغې ورته تذکره وایي دې شناختي کارډ ته کابلیان تذکره وایي نو مولوي صاحب د هغه بیزار جامع تذکره ټول سنبال کړي مولوي صاحب پاسېده او پانډه کوټ یې راواغستې بابا ته دا په خپل لاس وګوره چې بابا سپړدلو نه په ژړا شو وی دا زما د بچي جامې دي دا وله ما جوړې کړې وي دا پیدار وله ما اخیستی و او تذکره وي دی نوم دی زما دا نوم بس باباجي تقریبا څه د پاسه کال وشو دی وفات شوی دی مونږ ښخ کړی د دې کابلیانو یا د دې بعد مامندانو غلط رواج وي وی مونږ دا مړ سپاورو چې کله مړ شي هغه مثال چې کوم دی هغه د مموند وي دا دی کې ښخ کړي وی دې مونږ وسپارلو بیا به یې وباسو وطن ته به یې وړو دا یو غلطه طریقه ده ځان یې جوړه کړې اسلام کې دا سپارل نشته ابی بابا وی چې مونږ به دا خپل بچی راوباسو مونږ به دی افغانستان ته وړو مولوي صاحب ورته وایي بابا دا ته څه وایې دا خو یو کال وشو چې خو ښکلې جنازه مړه کړې ده او ښخ کړی یم دی دعا ورته کوه نور ته څه غواړې وایي نه نه دا به مونږ وړو جګړه جوړه شوه چې مولوي صاحب د کلي مشران وغوښتو چې تاسو راشئ دا شان یو ویمه جوړه شوه مشران دا راکي رالو بابا ته وایي چې بابا ته بچي سره څه کوې اوس هغه وفات شوی دی خو خپلې جنازه پرې مخلوق کړې ده او ښه ورته نه سر زما او سر ستاسو زه به خپل بچي وړم یاره جګړه جوړه شوه مشران ورته وایي ته نه شي وړی ته دې قبر له لاس وړه بیا بابا وی ښه ده چې نه یې راکوئ نو دا قبر اوس پړی چې زه خپل بچی ووینم هغې وي او دا به درې وکړو هغه مشران یو راولګېدو واته کسانو ته وایي چې د دې قبر دا بهرنی نیمه حصه اوس پړی ټول قبر اوس پړی چې کله د تبی لرې کولو وخت راشي بیا راوخېږي دا بابا به ورکړو شي هغه شانتي وشو چې تبی د ورکولو وخت راغی ورته زه بابا ورکړو شو
او بیا هم ځان سره کوزه کړه. بابا چې کوز شو تبه یې لرې کړله، بابا په قبر کې بېهوشه شو. مولوي صاحب هغه د اعلان شو چې 10 منټه تېر شو، یو طالب ته یې ورشه دا څنګه ملاقات دی او بابا راوباسه. هغه چې راغی طالب مړ شو، کتو سره طالب مړ شو. هغه بیسار شو، مولوي صاحب دا څنګه خبر دی. بیا په خپله راپاڅېدو سره طالبان راغلل چې ویې کتل هغه طالب مړو او بابا هغه یې بېهوش وکړل. ویدي خو راوباسئ. بیا مولوي صاحب او طالبان چې وړاندې شو خبر ته، هغه حافظ قرآن چې و د هغه د دې خپو نه یو تکه شنه څانګه د ګلابو راغلې وه او دې سپېږمو ته یو غټ تک سور ګلاب لګېدلی او دې حافظ قرآن خندل. چې ویې کتل نه د سینې د پاسه قرآن شریف پروت دیم خراب شو. ورته نبی اسلام فرمایي چې د حافظ قرآن په سینه باندې قرآن شریف پروت. دا طالب چې دی اوس عالم دی، راګی کې اوسېږي، امام دی. ده ما ته خبره کوله چې مولوي صاحب دغه موقع باندې زه خپله دا واقعا ما خپله لیدلې چې قرآن شریف د حافظ قرآن په سینه باندې او بالکل د حافظ قرآن خندل او یو تک سور ګلاب یې په سپږمو باندې بیا دیا راواغستو. ابی بابا خو لړو دعا ورته وکړله، غم خور شو. بیا بل غم جوړ شو، طالب مړ شو. دا د قرآن شان دی. د الله تعالی قرآن سره ډېر لوی عظمت دی. دا نن چې تاسو دا بر اسمانونه وینئ، لمر سپوږمۍ ستوري وینئ، ځمکه غرونه دریابونه انسانان پیریان فرشتې، دا صرف بې قرآن ته ولاړ دي. دا دومره لوی نظام دې قرآن ته ولاړ دی چې څومره پورې دا قرآن شریف په دې ځمکه شته، هر څوک اسمان به هم وي، لمر به هم وي، سپوږمۍ ستوري به هم وي، ځمکه غرونه دریابونه انسانان پیریان فرشتې، دا هر څه به وي. یو وخت داسې را روان دی چې دا قرآن به بره لړ شي. چې کله بره ځي بنګار به کوي، څنګه چې تاسو د دې مچو دا ګبیل پرې کوئ، دا مچه یو طرف ته کوي. د دې مچو یو مشر دی یعصوب ورته وایي، یعصوب مخکې شي دی ورپسې شي او بنګار کې روانې وي. دغه رنګې دا قرآن شریف په بنګار کې او بره وځي. یوازې د کاټلنګ نه باندې دي، تمامي دنیا نه کې، تمامي دنیا کې ودا بنګار یو ناشنا انسان دی. چې کله قرآن شریف بره لړ یاد لرئ، نه به دا اسماني بره، نه به دا سپوږمۍ ستوري لمر وي، نه به دا غرونه دریابونه، هر څه به الله ختم. قرآن شریف دا معمولي کتاب نه دی ګورئ، دا نظام ټول ده ته ولاړ دی چې دې څومره په ځمکه شته نظام دی. چې کله قرآن شریف دومره لوی کتاب دی، دا د خدمت قابل دی که نه دی؟ او د خپلې پیسې ولګوئ، خپل ځانونه پې ولګوئ، خپل بچي پې ولګوئ، چې دا زمونږ د باقي پاتې کېدو کتاب